چې حاجي مرزلي خان 3 بریګیډه پیرنګای پکښوالی و نن د هغه خوره تمین روغلي خیسره خلق ته ورغلي چې څومره ولمونه دي غونډ ته د زړه د تله سلام کوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لرې نه کسان راغلي دي، ثوابي ملګري دي، یا پېښور دي، یا چارسده ول دي، یا بنو ملګري دي، ټانګ دي خان نه راغلي دي. هغې هو شکریا خو په دا نشي سره ادا کولی چې غونډ پښتین یو قوم دي. غونډ باندې دا فارض د جميع پر اتاق باندې شراغلس ورته وایي. نه په دا خوب را باندې صرف په اجازه ته په دروازه باندې دا پردای خلق، دا د پردې ژبې ولا خلق، هغه خلق چې د پالیسي الف نه خلا تر یې پر غونډه پالیسي د پښتنې په وینه لیکل یې شوی دو، په هر جمله کې د پښتنو وینه یې شیدو، د پښتنو ذل اول یې شیدي. هغه خلق صرف په اجازه ته په دروازه نه وتل، نور هیڅ نه دي شوي، چاته مخ نه دی اړولای. دا د خیسور خوره دو خدای قسامه شدونه په تبرونه ورته غټ غټ وځوي. خدای ورته خالي په اجازه ته په دروازه نه نوت. نتیجه یې دا ده چې غونډ خلکو چک دی، غونډ پښتونرو چک دی. دا سبق وروښایي چې تو بیا نه نوځې، دغه پورا ورته کښېني داري وي چې تو بیا دا چک کې نن کامیدا په دغه کیسه باندې نشي رچر. دای بیا سابو اراده مقصد یوتي دا د وزیرستان خوره دو، دا ټول د پښتون خوره چې تر ډیر به اجازه ته پکورینه نه نوتلې. خو آفرین د خیسور خوره ته یایو چاواله وزدرو چکچدانه نوتل نه بعد چې یو ور د خیسوره خلک دا فیصله وکړله چې په اجازه ته نه نوتل هیڅ کله اجازه نشته. ټول پښتون قوم دا فیصله کوي چې په پښتونخوا په یو څه شو په اجازه ته نه نوتل په هیڅ صورت نه درکوي. په دا خوره باندې دا ماغل یا وسه د امیر غون بلون دي. په دا خوره باندې چې پیرغان پندیږي هم په اجازه ته ورته نه ورنه یم پالیسی واضح خدو دیر واضح خدو میر په هر ځای دا سیرا ورته کی چې میر د هر ظالم خلاف ظلم کا طالب کا بھی خلاف، ظلم کا گٹ طالب کے خلاف یہ کا پھر طالب یہ کے خلاف یہ کا امن کمیٹی کا بھی خلاف یہ کا سلینڈر دی کا سنتری کا دائے کا ISI کا بھی خلاف یہ MI خلاف کا بھی MI کا بھی ظلم کا بھی خلاف یہ مطلور سے ظلم کا بھی دیتا مخالفت مدعا خپل دین، خپل مذهب، خپل پښتو، خپل نیکونه، خپل تاریخ ورته پرېښی دی. زه د خپل تاریخ نه، زه د خپل مذهب نه، زه د خپل پښتو نه په هېڅ صورت ځون نه کټ کولی شم، نه یې کټ کوه. په هغې قدم باندې بیا درته درېمي چې فقیر یې بي پېښلی و. حیات د مو سره په څنګ کې لوړ دی، بلکې د سره مې په څنګ کې لوړي. نن تو یو اواز وکړه غونډ پښتانه در باندې راجمع شول. دا ته یې پی ټي ایم نور هېڅ شی نه دي. پی ټي ایم د مظلوم، د غریب او د بېوسه حمایتي دی چې هېڅوک نه ورسره درېږي. پردي ته نه رڼ شي بیا پی ټي ایم ورته درېږي. پی ټي ایم د مظلومین ایجنټ، دا د بېوسه خلک ایجنټ، دا د داسې خلک
چې دغه د ژړو پر یوز کوي د حیات دا خبره چې مو ورور او پلور دا هیوسي خو په کور دا بې اجازته نظر ننوځي دا په تاریخ کې لیکل شوی دی دا بات یې صرف نه دي کړي دا یې د میز احساسات د میز ړینه د میز هغه تورینه ته ګوتې روړې چې پاونه بعد د میز د سارینه داسې فرقې کوي حیات نن میز د راته راغلي میز د حیات یوه ویډیو لیدلې ده میز په ویډیو پسې خلیل یا پښتنه کوي چې آیا تو کور ته په اجازه ته فوجون درتلل آیا د تو پلور او ورور یې وړي دي آیا ته د دغه په اجازه ته درتاک نه تانګ یې تو سکور ول تانګ دي ډاریږي دغه بندې ټول په پلان راځي ان شاء الله او بلو پدا علاقہ سے یو تنظیم سازی ہم کستای میر روز در بندش دی پی ٹی ایم ہر کلائی دون تخپلائی وا کور کمیٹی سے جوڑا شی په علاقہ سے جوڑا شی تحصیل سے جوڑا شی چې بیا میش ته یو سړی ته مسله رو جوړیږي چې بیا غون په یو اوز په یو قدم میش څنګهدلای شي امیر غونډه مسلو بیا ورته حل کیږي چې میش منظم وي میش خلق ته ګاټه پیدا ول رسیږي خدای معبود لره خدای خشول لره او نرا زه ناراوي د خلاف کوي ظلم کوي ظلم کوي کا طالب دی ګډ دی کا بیٹ دی کا جاسوس دی امن کمیټي دا کا ایسای دا کا ایمای دا کا فوج دی هغه قسم سره دا ظلم کوي خلاف په یو صورت چې موږ د چا خلاف نه یو او شکته خبره کوو اسمال د کړشتي بوبړ او خیسرون دا یو خطا دو تقریبا په ایجنسی سره بدلې دي د انګریز سره په خدای قسم دا یو ژبه دوی یو روایت دی یو خلق دی په یمان سره چې وزیر ته څوک ګوتې ورغځوي ماسي دی ګوتې ورمتوي پیږي دا امیر وریړه یې وی او وی او تر اخره پره متولای شي نه څوک متوي د دنیا ټول ظلمینه یو دوی کا یو شک دوی وته په بل سیټ کا په دا شک دوی دمره ساغ ظلمینه شوی دي په یمان سره د ته په دا خوره یو ظلم نشته یو دای خو میز خالي دار ورته غلی چې د پښتون لږ منظم شي لږ میز کلاک ودارېږي بیا د دغه خوره نه داسې لشکار چکیږي چې ان شاء الله لاهور او په انډیا ته منډه وایي خدای د سورج سپینږیري روغلي دي خدای دې دغه قدر وکړي خدای دې عزت ورکړي چې کوم ځوانون روغلي دي چې کوم ماشومان روغلي دي چې کوم درته ولمونه روغلي دي خایسور خورته په غټو د میر وزیرستان ګاډ دی دغه غونډه یو ته وزیرستان نور چې څومره کسان روغلي دي غونډه ته زړه د تلا سلام کوي خدای مو همیشه داسې په یو میټي په یو اوستا لاس کسان دی خو پرشتیا مړه سړی دی پرشتیا تکړه ننګیالي دی په والا چې بیا هیڅ نشي کړلای څوک خو ژڼیې دوست دا کیسه کوو چې د خپل وطن ناموس او تحفظ د پورا کلاک بدارې رستای منظم شي نن د پی ټی ایم ملګری کلی په کلی هر کلی ول خپل سرکشنه هر کلی ول خپل کمیټي جوړه کې دام وعده چې جوړاوي وي ان شاء الله هر کمیټه خپل یو مشر وټاکي میشته لیسټینه وروړي چې میر د علاقې مشر در وټاکي مانه بعد د میر سره ډایرکټ کنیکټ شستای ډایرکټ رابطه سره جوړ شي دغه پوره غونډه وعده دو ان شاء الله خدای معبود مشرا پښتون وخت ایستی دایوان را وکا دایوا
نارا دای دته وایي نور پښتون به تور پښتون نور پښتون به تور پښتون ټول ملګرو ته خواسته چې په عزت په حوصله سره تاسو منتشر شئ او په خپل ګاډیو شې په حوصله باندې لوړ شئ